ښاري فرهنګ. ښار، ښاري ژوند، ستونزې، په ښار کې د اوسېدو کړه او فعالیتونه. د ښاري فرهنګ اړوند مطالب، مرکې او راپورونه. د فرهنګ په وده او پرمختګ کې د ټولنې ټول غړي خپل رول او ځای لري. د ژوند شرایط، سوله، جګړه، فقر او شتمني، پوهه او ناپوهي او داسې نور د یو ملت او ټولنې په کلتور خپل مثبت او منفي اغیز لري. کلتوري ټولنې د خپلو ملتونو د فرهنګي او ملي ارزښتونو ساتنه کوي، د هغو د پیاوړتیا لپاره کار او هڅې کوي، او همدا کلتوري ټولنې دي چې د خپلو ناستو په ترڅ کې د یو ملت د ژبې، شعر او هنر د غوړېدا لپاره علمي څېړنیز بحثونه کوي، او د علمي بحثونو په پایله کې د خپل فرهنګ او کلتور لپاره ډېر څه په میراث پرېږدي چې د کلتوري او ادبي ټولنو د منځته راتګ او جوړول لړۍ زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پخوا پس منظر یا شالید لري. په کومه ټولنه کې چې فرهنګي فعالیتونه نه وي، هلته بیا نه یوازې دا چې د فرهنګي ودې چټکتیا ډېره کمزوري وي، له بلې لوري په یادو ټولنو کې د ازادۍ او خپل نظر د څرګندولو لپاره کړۍ هم تنګوي. سلامونه او وخت مو په خیر. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه د ښاري فرهنګ خپرونې درنو مینوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. د ښاري فرهنګ د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره مو یو ځل بیا زه عبدالله حیدرزی هرکلی کوم. د ښاري فرهنګ په خپرونه کې موږ هره اونۍ په یو ناوړه فرهنګ بحث کوو، په مشکلاتو او عواملو او د خپرونې په پای کې د یاد ناوړه فرهنګ په حل لارو غږیږو. په نننۍ خپرونه کې په یو بل ناوړه فرهنګ بحث کوو چې په تګ راتګ کې تر ډېره هڅه وکړو چې شخصي موټرو پر ځای له عمومي موټرو ګټه واخلو، ځکه د پاکې هوا تنفس زموږ حق او ساتل یې زموږ مسؤلیت دی. زموږ ډېری هیوادوال موږ تاسو وینو چې په دغسې یو ګڼه ګوڼې ښار کې دوی له خپل شخصي موټرو څخه استفاده کوي. که چیرې مثلا موږ تاسو په یو ملي بس کې لاړ سو، نو هلته 80 نفره ځایږي. که چیرې دغه 80 نفر خپل شخصي موټرونه سړک یا ښار ته راوباسي، نو 80 موټره کیږي. دلته تاسو فکر وکړئ چې نه تنها دلته چاپیریالي ستونزې، بلکې د خلکو د ازار او اذیت لامل هم کیږي. که چیرې ډېر ضرورت نه وي، موږ باید له عامه ټرانسپورټ څخه ګټه واخلو. په همدې موضوع په نننۍ خپرونه کې بحث کوو. په خپرونه کې راسره د نړیوالو اړیکو محصل او ټولنیز فعال جلال جبارخیل میلمه دی. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. مخکې له دې چې له جبارخیل صاحب سره مرکه پیل کړو، د یادې موضوع په هکله مې د ځینو هیوادوالو نظرونه راخیستي، ورځو په شریکۍ اورو. د چاپیریالي ستونزو له ډلې څخه یوه هم د هوا ککړتیا ده چې یوه ستره او مهمه ننګونه ګڼل کیږي. د هوا د ککړتیا یو مهم او اصلي لامل چې د هغه د ټرافیکو زیاتوالی او ګڼه ګوڼه ده. په ښارونو کې موټر زیات دي او رفت آمد کوي، چې له همدې امله هر یو یې په خپل ظرفیت او توان سره د هوا ککړتیا په زیاتوالي کې رول لري. خصوصا د ژمي په موسم کې د هوا ککړتیا ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د ژمي موسم را روان دی، نو بیا هم تمه کیږي چې موږ به له دغه ستونزو څخه وکړیږو. نو ښه ده د دې لپاره چې د هوا ککړتیا څخه مخنیوی وکړو، تر ټولو مهمه حل لاره دا ده چې له عمومي ټرانسپورټ څخه ګټه واخلو. د دې پر ځای چې خپل موټر کې سپاره شو، عمومي ټرانسپورټ او بسونو کې رفت آمد وکړو او خپلې چارې ترسره کړو، چې په دې سره به مو چاپیریال پاک وي، هوا به پاکه وي، او دا هم زموږ ملي مسؤلیت دی او همداسې زموږ دیني مسؤلیت دی. په یوه ټولنه کې چې انسانان ژوند کوي، خلک ژوند کوي، د هغې ټولنې لپاره د چاپیریال پاک ساتل ډېر زیات مهمه دي. د چاپیریال پاک ساتل، د ښارونو پاک ساتل د خپلو اوسیدونکو لپاره ډېر زیات اړین دي، تر څو دوی پکې په اسانۍ یو خوشحاله ژوند ولري. نو موږ په ښارونو کې ډېر زیات بیروبار لیدلی دی چې په هغې کې
د موټرونو ډیر زیات بیروبار وي چې د اوسیدونکو لپاره یې هم ځینې ستونزې راولاړې کلي اوسېږي. نو که چېرته د شخصي موټرونو په ځای مونږ له عمومي موټرونو څخه استفاده وکړو، په هغې کې تګ راتګ وکړو، نو دا به ډیره زیاته ښه وي. د دې په ځای چې مونږ له خپلو شخصي موټرونو څخه استفاده وکړو، نو که چېرته مونږ په عمومي موټرونو کې لاړ شو، یو به مو ګڼه ګوڼه کمه کړې اوسېږي او د خلکو لپاره به ستونزه نه جوړوو. ښه ده هر کله موږ کوښښ وکړو چې له خپل شخصي موټر نه استفاده ونه کړو. په دې کار سره به مو یو د ښار د ګڼې ګوڼې په کموالي کې مرسته کړې وي. هیوادوال به کولی شي چې په آزادانه ډول له یوې سیمې بلې سیمې ته په کم وخت کې ولاړ شي. په د رابندۍ مخه به مو نیولې وي. او بله ډیره مهمه موضوع چې په دې کار سره به مو د هوا په پاکوالي کې مرسته کړې وي. نن سبا ډیری هیوادونه داسې دي چې په هغو کې ناپاکه هوا د ډیری وګړو ژوند اخلي. ډیری وګړي په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي. زموږ لوی ښارونه هم له دې خلاص نه دي. کابل ښار چې په ژمي کې هوا تر بل هر وخت زیاته چټلیږي. ډیری انسانان یې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او حتی په همدې ناروغیو وژل کیږي هم. نو که موږ چېرته له خپل شخصي موټر استفاده نه کوو، په لایني موټرو کې ځو، یو به مو د ګڼې ګوڼې مخه نیولې وي او بل به مو د هوا په پاکوالي کې ډیره زیاته مرسته کړې وي. بیا هم ښه راغلاست. سلامونه او احترامات مې ومنئ جبار خیل صاحب چې خپرونې ته راغلی او موږ سره د ټلیفون له لارې په لیکه کې یاست. ډیره مننه ژوندي اوسئ چې موږ ته وخت راکړه او د خپرونه مخکې ویسو. راځو د ښاري فرهنګ خپرونه د جبار خیل صاحب. موږ په همدغه خپرونه کې هره اونۍ په یو داسې ناوړه فرهنګ بحث کوو چې زموږ په ټولنه کې د بېنظمیو او ګډوډیو او زموږ د ښاري فرهنګ ښاري ژوند سره نه ښایي. چې د دې اونۍ خپرونه مو ټاکلې ده په تګ راتګ کې تر ډیره باید له شخصي نه بلکې د عمومي ترانسپورت څخه ګټه واخلو تر څو د هوا پاکوالي کې هم ډیره مرسته کوي، هوا هم پاکیږي. ځکه موږ تاسو وینو چې ژمی را روان دی، نو له دې وروسته به پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا ځکه زیاته وي چې دلته ډیر زیات نفوس ژوند کوي، همدارنګه موټرې هم زیات دي نسبت ولایتونو ته. راځو پیل کې دغه ناوړه فرهنګ څنګه ارزوي چې زموږ هر هیوادوال په ځای دي چې په عمومي موټرو کې لاړ سي، په بسونو کې لاړ سي، دوی هر یو له خپل شخصي موټر څخه استفاده کوي. ډیره مننه. لومړي سر کې باید دا ووایم چې دغه کومه خپرونه چې تاسو وړاندې کوئ د دغسې خپرونو لپاره زموږ ټولنه ډېر ضرورت لري. تاسې او ستاسې له ټیم نه ډېره مننه کومه چې د عامه پوهاوي په لوړولو کې راغنده ونډه. د افغانستان اتیا سلنه فقر، نړیوال اقلیمي بدلونونه او زموږ د کم شخصي موټر دې ته زمینه مسټه واخلو. همدادې رافته د یو راپور له مخې د کشمیر یخچالونه هم د ویلې کېدو له خطر سره مخ دي. په عموم کې هوا د نړۍ په سطحه ککړېږي او ګرمیږي او دا زیات نقصانونه لري چې د هغې نقصانونو څخه یو خپله انسان ته مستقیم زیان رسیږي. د سږو په ناروغیو، تنفسي ناروغیو، د حتی ډپریشن او د سږو په ناروغیو اخته کیږي. بله مهمه دا چې څنګه هوا صافه کړو، دا د یو ښاري انسان ډیر مسؤلیت جوړیږي. ځکه د هوا د صافوالي له امله موږ کولی شو د تیزابي بارانونو مخنیوی وکړو، د ایکو سیستم د خراب، همدارنګه پاک هوا تنفس کړو، اکسیجن تنفس کړو، تر څو پورې خپله او نورو ښاریانو ته د ضرر پر ځای ګټه ورسوو. د عامه ترانسپورت نه باید په دې برخه کې ګټه واخلو، ځکه چې مونږ که چېرته شخصي موټر په هغې ډېر مصرف راشي، بیا به د کاربن ډای اکساید هغه تبخیر به زیات صورت ونیسي، زیات به کاربن ډای اکساید اخراج شي، هغه خپل پیسې به هم زیاتې مصرف نه کړی شو. همدارنګه په افغانستان کې دا ستونزه تر ډېره زیاته ده نسبت نورې نړۍ ته، ځکه دلته د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. یو څوک مسؤل ژوند نه کوي په ښار کې، په بالخصوص د ژمي په موسم کې هغوی په بخاریو کې یا په هیټرز کې داسې شیان سوځوي چې هغه د زیاتې هوا د ککړتیا لامل کیږي او دغه د هوا ککړتیا د انسانانو په اقتصادي، صحي او ټولنیز ژوند ډیر زیات منفي اغیز لري. جبار خیل صاحب تاسې ډیر مهم معلومات شریک کړل. د هوا په ککړتیا وغږېدئ، همدارنګه څنګه هوا ککړېږي. دا هغه څه دي چې زموږ په هیواد کې زموږ ډېری هیوادوال دغسې ناوړه پیښې ته هېڅ پام نه کوي. که څه هم موږ هر کال د دغه ناوړه پیښې شاهدان یو چې تېر ژمی که موږ تاسې فکر وکړو د چاپېریال ساتنې ملي ادارې به په خپلو راپورونو کې همدا ویل چې تاسې د شپې
بدون له ضرورت مه وځئ چې د کابل هوا زهر ګرځېدلې ده، ځکه د هغه څه دي چې د انسانانو بې کفایتي بې مسؤلیتي ده چې خپل مسؤلیت نه پېژني، نو همداسې پیښې راځي. راځو که لنډ د هوا په زیانونو هم وغږېږئ، د ککړې هوا زیانونه څه شی دي؟ په عموم کې خو د ککړې هوا زیانونه ډیر زیات دي. ککړه هوا خپل یو د دریو نړیوالو ستونزو ده چې انسانان ورسره مخ دي. د دې له زیانونو څخه که وایو ډیر په لنډو ټکو، ککړه هوا اول خو دا ککړه هوا د کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، د امونیا، د ګان غاز او همدارنګه د سلفر ډای اکساید یا کلوروفلورو کاربن زیات استعمال د دې لامل کیږي چې هوا کثیفه او ککړه کی. دا نسبی په مونږه کچیرته د یو افغانستان ته یا د یو خاري ته د اروپا ژوند ډیر ماډرن پاک ښکاري، خو په هغه اروپا کې هوا دومره ککړه ده چې نسبی 15 ټریلیونه ډالر ده انټرنیشنل ایکسچینج په دې مصرفوي چې څنګه هوا له ککړتیا وژغوري او څنګه انسانان له مرګ وژغوري. تقریبا 4.1 میلیونه انسان اروپا کې هر کال د ککړې هوا له امله مړه کیږي. د ککړې هوا زیانونه ډیر دي. انسان په مستقیم ډول د سږو د ډیپریشن ورته پیدا کوي، د ګردې د خرابۍ لامل کیږي، همدارنګه د تیزابي بارانونو لامل کیږي. ککړه هوا تیزابي بارانونه، یو ساده مثال به زه درکوم، وړوکی مثال، کچیرته فرض مثال په هندوستان کې هوا ککړه شي، تیزابي شي، اول د تیزابي بارانونو صورت ونیسي، نو مونږه د هندوستان سره کې یو وړوکی تجارت لرو د وریژو لرو. کچیر تیزابي باران وشي نو د هغه وریژو په صادراتو کې کمی راځي او موږ هغه وریژې نشو ترلاسه کوو، که ترلاسه کوو به هم په ډېر لوړ قیمت به ترلاسه کوو. ککړه هوا نه یوازې دا چې زموږ پر اقتصادي ژوند هم اغېز کوي او یا په صحي ژوند هم اغېز کوي، بلکې په عموم کې ککړه هوا د دې لامل کیږي چې د نړیوال اقلیمي بدلون صورت ونیسي. په داتیر کې ډېر زیات د سیمې او نړیوال یخچالونه چې کوم واکنګلونه چې واده ویلې کېدو په حالت کې دي، چې کوم دي دا د کمیدو په حالت کې دي او ختمېدلو په حالت کې دي، نو د نه یوازې دا چې زموږ انساني ژوند دی هم په خطر سره مخ کړی، بلکې حیوانات هم له دې ککړې هوا نه زیان ویني، د هغوی ژوند هم په خطر. نو څومره چې کېدلی شي هوا کې باید صافي راشي، پاکي راشي، تر څو پورې موږ هم ژوند وکړو او نور شوي هم ژوند وکړي. که د 1995 نه تر 2001 پورې د افغانستان حالت ته وګورو، نو د ککړې هوا په برخه کې د مونږه په افغانستان کې ګرین ایریاز کم وي، زنګ په جنوبي ولایتونو کې هوا ککړه شوې وه. د هغې له امله د انسانان او څاروي د اوبو له کمښت سره مخ ول، چې زیات څاروي مړه شول او فصلونه د ختمېدلو باعث شول، ختم شول. اوس هم د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د اوبو کمی ده او دغه د اوبو کمی یو لامل دا چې هوا کثیفه ده، ککړه ده، شنې ساحې کمې دي تر څو زیات بارانونه وشي او هوا دومره کثیفه شوې ده چې که چېرته په بعضو سیمو کې هم کېږي هغه تیزابي بڼه خپلوي چې هغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان له زیان سره مخ. جبرخیل صاحب، راځو تاسې ګاونډي هیواد هندوستان کې خپل لوړې زده کړې کړې دي، له تاسې اورو چې په هندوستان کې دغه ډول فرهنګ څنګه و؟ آیا خلک هم د عمومي موټرو پر ځای له خپلو شخصي موټرونو څخه استفاده کوي؟ همدغسې د ښاري ګډوډیو بې نظمیو لامل جوړیږي، د هوا د ککړتیا لامل جوړیږي، او که نه خلک خپل ښاري فرهنګ مراعاتوي؟ د هندوستان زما د شخصي تجربې پر اساس خلک نسبت موږ ته یو څه ښاري فرهنګ ډېر تعقیبوي. پر منځونو، د سړکونو پر غاړو، په خپلو کورونو، همدارنګه په هغه خپل چاپیریال کې چې څومره د دوی د وسه کېږي خپلې شنې ونې، بوټي او دغه سرسبزۍ ته ډېره توجه کوي. یو دوهمه مثبته نقطه چې په هغې ټولنه کې دا ده چې هغوی د لپاره جلا ځانګړي سړکونه لري. زیات خلک چې هغوی کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي یا دفترونو ته ځي او یا نورو شرکتونو ته د کار لپاره ځي، د عامه ترانسپورټ چې د بس د نه استفاده کوي. په داسې حال کې چې هغوی زیات خپل موټر هم لري خو د هغې نه استفاده نه کوي. او دریم مثبته نقطه دا وه چې کله هغلته د اقلیمي بدلونو باره کې بحث راپورته شو، نو اړیکه کې اوس چې ورته دولتي چارواکي ویل هماغه رقم یې کول. په هندوستان کې د نسبت نور نړۍ ته هوا ډیره کثیفه ده، بالخصوص دلی کې ډیر انسانان د تنفسي ناروغیو څخه کړيږي. هماغه چې کله چې حتی د کرونا وایرس چې کله رامنځته شو، نو هلته د موټرو استعمال کم شو. همدا لامل شو چې د دلی هوا 90% بدله شوې وه او خلک د تنفسي ناروغیو راغلي وو. په هندوستان کې خلک عموما
د عامه ترانسپورت نه نسبت شخصي ترانسپورټیشن ته ډیر لاسرسي هم لري او استفاده هم ترې کوي. په افغانستان کې کچیرته موږ هم د عامه ترانسپورت نه استفاده وکړو، خپل شخصي موټرونه کم استعمال کړو، د دې څو ګټې دي. یو خو به دا چې زیات مصرف نه به بس اسلام هم موږ ته دا امر چې نور له ګټه ورسو او د خیر په کارونو کې موږ یو بل سره مرسته وکړو. همدا چې موږ هوا ککړه نه کړله، هم به مو ځان ته ګټه رسو، ځان به مو هم د هلاکت نه ژغورلوي او نور هم. جبارخیل صاحب، تاسو ویل چې په هندوستان هیواد کې نسبت کابل یا افغانستان ته ښاري فرهنګ او مرات کیږي، هغه خلک نسبت اجمن دي. عوامل څه شي کېدای شي چې په نور نړۍ کې بیا د سیمې هیوادونو زموږ د هیواد سره نه پرتله کیږي، بلکې هغوی ښه ښاري فرهنګ لري، خپل مسؤلیتونه پیژني. اما افغانستان کې زموږ ډیری وګړي، زموږ ډیری هیوادوال خپل مسؤلیت نه پیژني او دا ډول د ښاري بې نظمیو او ګډوډیو لامل کیږي. اصلا کې ستونزې ډېرې دي. لومړنۍ ستونزه ناپوهي ده، یعنی زموږ افغانستان کې د علم کچه، د پوهې کچه ډېره کمه ده. دا یو اساسي ستونزه ده چې موږ نه پوهیږو چې څه ډول ژوند وکړو یا نورو ته ګټه ورسوو. دوهم د دولت دغه ډېر ستر مسؤلیت ده چې دولت باید د خلکو سره په ګډه همکاري باندې هغوی ته داسې ژوند برابر کړي، داسې ورکشاپونه ورته دایر کړي یا په سیمه ییزه کچه او یا په ملي کچه باندې چې هغوی ته د هغوی د شعور په لوړولو کې مرسته وکړي. او د دې نه باوجود هغه خلک چې دي په نور دنیا کې ډیر ګرځي نسبت افغانانو ته. افغانان د نورو خلکو مثبتو فرهنګونو او عادتونو پر ځای منفي په خپل ټولنه کې د عملي کولو کوشش کوي. د اقلیمي بدلون باره کې هم پاکستان ډیر زیات مصرف کړی، ډیر زیات ځنګلونه وکرل. همدارنګه د پداکیر کې دا ډیر نږدې کې په پیښور کې د بس یا د عامه ترانسپورت لپاره ځانګړي سړکونه جوړ شول او دا رقم په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې او یا په نورو کانفرنسونو کې په دې باره کې بحثونه وشول. متاسفانه په افغانستان کې دا چې یو انسان ښاري مسؤلیت نه پیژني یا په دغه برخه کې قانون نه دی اخیستی، لوی لامل دا دی چې دلته هغه رقم وسایل هم نشته کوم رقم چې زموږ د سیمې او یا ګاونډي هیوادونو کې شتون لري او د پوهې د څومره چې باید وای. نو کچیرته موږ تاسو د افغانستان خلک په علم سمبالو، وسایل په لاس کې ورکو چې ترې لازمه استفاده وکړي، عامه ترانسپورت زیاتو، نو دا کولی شي چې موږ د هغوی سره سیالي ته آماده کړي په دغه برخه کې. بالکل همداسې د قدرمندو هیوادوالو جبارخیل صاحب ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. جنګ، فقر، بېسوادي، عامه پوهاوی او په هیواد کې د ژر نظام بدلیدل د هغه عوامل دي چې زموږ د هیواد د وروسته پاتې لامل شوی دی. جبارخیل صاحب، راځو څنګه عامه ترانسپورت کولی شي د هوا پاکوالي کې رغنده رول ولوبوي تر څو انسانان پاکه هوا تنفس کړي؟ د عامه ترانسپورت په برخه کې خو ډیره مهمه پوښتنه مو کړله. انسانان ډیر مجبور او مکلف دي تر څو د عامه ترانسپورت نه ډیره استفاده وکړي. د دې یو ډیر زیات خلک چې دي هغه د کچیرته د یوې وسیلې نه استفاده وکړي، لکه بس شو یا ټرین شو، نو هغه کولی شي چې ډیر زیات هوا د کثیف کېدو یا د مردارېدلو نه مخنیوی وکړي. بل دا چې د ډیر زیات موټرانو په باندې ډیر زیات کاربن ډای اکساید او همدارنګه هوا ککړېږي، اخراجېږي، تبخیرېږي. نو دغه کچیرته د عامه ترانسپورت وشو نو په کمه کچه به موږ هوا ککړه کړي. بل درېیمه ډیره مهمه نقطه دا چې د ترافیک ازدحام ده. په افغانستان کې یا بالخصوص د افغانستان په ښارونو کې د ترافیکو ازدحام ډیره یو جدي ستونزه ده. که چیرته موږ د عامه ترانسپورت نه استفاده وکړو، نه یوازې دا چې هوا به مو صافه کړي یا به پکې رغنده رول ادا کړي، د ترافیکو ازدحام به هم موږ راکم کړی. د عامه ترانسپورت له وجې موږ په خپل وخت کار ته رسېدلی شو. مثلا که موږ یوازې بس استعمال کړو 10 نفره یا 20 نفره، هغوی خپل موټر په کور کې ودروي، عامه ترانسپورت استفاده کې په بس کې خپل کار ته لاړ شي، سړکونه به خلاص شي، یو وزیر به خپل دفتر ته ځي، یو مریض به عاجل روغتون ته ځان رسوي. نو د هغوی لپاره به لاره او د زمینه مسایل چې پر وخت خپل کاري ځای ته لاړ شي، دا چې دا ډېره ارزانه تمامېږي. دا که موږ ټول خپل شخصي موټر استعمال کړو نو ډېر زیات مصرف پرې راځي. که چېرته موږ عامه ترانسپورت استفاده کړو، یا د بس او یا د دولتي موټرونه یا د هغه نه چې د د ګټې لپاره جوړ شوي دي، هغه استعمال کوو، موږ په ډېر کم مصرف باندې خپل هدف ته رسېږو. بل دا چې موږ باید د یو مسلمان په صفت بل ته خیر ورسوو. همدا چې موږ د عامه ترانسپورت نه استفاده وکړله، د یو چا لاره مو بنده نه کړه، هوا مو کثیفه نه کړله، یو چا ته مشکل جوړ نه کړ، همدا خپله د یو مسلمان ځانګړتیا ده. بالکل همداسې ده. جبارخیل صاحب، راځو وروستۍ پوښتنې ته.
که راته ووایي حل لار څه ده په عموم کې حکومت ته څه پکار دي او همدارنګه خلکو ته څه پکار دي څه باید وشي تر څو دغسې شخصي موټرو تګ راتګ کم سي او پر ځای یې د عمومي ترانسپورټ څخه ګټه واخیستل سي تر څو نه یوازې د هوا په ککړتیا بلکې ډېرې مهمې او نورې ګټې هم لري د رابندیو همدارنګه د نورو مهم مسایلو څخه جلوګیري یا مخنیوی کیږي. لومړي سر کې د یو فرد ته پکار ده چې یو مسؤل ژوند وکړي او هغه نورو خلکو ته د زیان پر ځای ګټه ورسوي. په دوهم قدم کې باید عامه پوهاوي کچه لوړه شي. دا ستاسو مشکور یم چې په دې برخه کې ډیر کار کوي. همدارنګه نورې برنامې باید په لاره واچول شي تر څو عامه ذهنیتونو ته دا مسله روښانه کړي چې څنګه کولی شي چې هغوی یو مسؤل ژوند وکړي او نورو خلکو ته د هوا د ککړتیا باره کې لارې چارې ور وښیي او د هغو کړي. دریم قدم کې دولت ته پکار ده چې د عامه ترانسپورټ په برخه کې ډیر زیات کار وکړي. په لومړي قدم کې باید دوی د بس لپاره ځانګړي سړکونه جوړ کړي، د بس سیستم پیاوړی کړي. په دریم قدم کې مونږ په تیر دولت کې یو ژمنه شوې وه چې د میټرو سیستم په کابل ښار کې جوړیږي. متاسفانه چې هغه پاتې شو ونه شو. که چېرته د میټرو سیستم جوړ شي نو د افغانستان نه یوازې دا چې په دغه برخه کې به د هوا د صافوالي برخه کې به یو مثبت قدم اخیستی وي، بلکې خلک به د ډیر زیات ترافیکي ستونزو څخه بچ کړي وي. بالعموم د افغانستان خلک که چېرته د جګړې پر ځای د علم لاره انتخاب کړي او دولت په دغه برخه کې پانګونه وکړي، علمي مراکز جوړ کړي، هغه ته وهڅوي تر څو پورې ډیر خلک د جګړو پر ځای خپل علم ته توجه وکړي، نو کولی شو چې موږ افغانستان مکمل دغه د انساني ژوند چې دی دا تغییر کړو. ډیره مننه کور مودان جلال جبارخیل چې خپرونې ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړ. ډیره مننه، ژوندي اوسئ. کور مو آباد، ښه وخت. د سپوږمۍ راډیو قدرمند اوریدونکو، د ښاري فرهنګ د دې اونۍ خپرونه مو همدومره وه. په خپرونه کې راسره د نړیوالو اړیکو محصل او ټولنیز فعال ښاغلی جلال جبارخیل مېلمه وو. په خپرونه کې مو په تګ راتګ کې تر ډېره هڅه وکړو چې شخصي موټرو پر ځای له عمومي موټرو ګټه واخلو، ځکه د پاکې هوا تنفس زموږ حق او ساتل زموږ مسؤلیت دی. په همدې موضوع مو هر اړخیز بحث وکړ. تر بیا او بلې خپرونې مو چې زه عبدالله حیدرزی درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې. ښاري فرهنګ. ښار، ښاري ژوند، ستونزې، په ښار کې د اوسېدو کړهوړه او فعالیتونه. د ښاري فرهنګ اړوند مطالب، مرکې او راپورونه.